ښکلې ځواني، ښایسته وجود خو کار بدرنګه. دا ویډیو کتل او مخکې شیر کول ډېر زیات لازمي دي. په دې ویډیو کې ډېر زیات ښکلی پیغام پروت دی. هغه پیغام درله در کوم. د سیټ کې دا تصویر وګورئ ملګرو، د هلک دواړه لاسه جوړه نیولي دي او مافي غواړي. مافي ولې غواړي ملګرو؟ دا هلک په جعلي نوټونو کې ګیر شوی دی. دا ویډیو وګورئ، بیا در سره تفصیل شریک کومه. ویډیو تاسو وکته ملګرو، دا ځواني چاته په خپو د پریوتو نه ده چې یو داسې ښکلی نوجوان دی چې هغه په هر څه باندې برابر وي او هغه دی بل ته په خپو باندې پریوځي او جړا دی شروع کي. په دغې جړا باندې چا مجبوره کو ملګرو؟ په دغه خپو پریوتو باندې چا مجبوره کو؟ غلط کار. که چېرې دې رور دا غلط کار نه کولی او جعلي نوټونه نه بدلولی ملګرو، نو نن به دا رور چوتې سترګې ولاړ وی، دا به ښکته سترګې نه وی ولاړ او د دغې کسانو منت زاري به نه کولی. دا څه مجبوره کو ملګرو؟ دا غلط کار. په دې کې ډېر غټ عبرت پروت دی د هغې نوجوانانو دپاره څوک چې غلط کار کوي. هغه نوجوانان چې څوک غلط کار کوي، بل له دوکه ورکوي، نو هغوی دې هم د ځان سره نوټ کي چې ورځ به همدغه شانتې د بل په خپو کې لوغړېږي او سر به ښکته نیولی او جړا به کوي او منت به کوي او زاري به کوي. دا وایي ګینګ دی ملګرو. د دې ویډیو کمنټس ما وکتل، هر یو کس پې کمنټس کړی و، په ده باندې ډېرو خلکو ګواهي وکړه. وایي دا څو ځل نیولی شوی دی، همدغه شانتې جړا کوي، همدغه شانتې فریاد کوي. نو زه درته منت کوم، هغه چې د سره کم ګینګ دی، نو هغوی ته دا خبره کوم چې دقه شان به یو ورځ د خلکو په خپو کې پراته یې او منت به کوئ او زاري به کوئ او جړاګانې به کوئ. او مړه هسې سوچ کول پکار دی که نه چې یو داسې نوجوان وي، نو د دې ژوند نه دله مرګ ښه دی چې هغه بل ته په خپو پرېوځي او ملامتیا لري، سترګې نشي چوتولی. دا هم څه ژوند دی؟ داسې به هم څوک وي چې هغه به دې ژوند ته غاړه ږدي. په دې کس پسې د هغه خلکو ازار ورپسې شو کومو سره چې د نوټونه بدل کړي دي، کې به داسې ډېر خلک وو چې ابه مجبوره وو د به ورسره نوټونه بدل کړي. څومره خیري ازار به ورته کړي هغوی. د الله جل شانه پکړ، هغه الله جل شانه وایي د یو انسان سره د اویاو میندو عمره مینه کوي، خو چې کله یې رانیسي نو بیا ټولې دنیا ته شرموي. بیا د داسې نوجوانانو د وجې د هغه والدین هم کوږ سترګې شي، په کلي علاقه کې چاته سترګې نشي اوچتولی، ځکه چې زوی غلا کوي، زوی کې غلطي، نو هغه مشر پې یادېږي. نو هغه مشر سی هغه د دوو د ناستو نه وباسي، داسې قسم بچي. نو الله جل شانه دې هغه ټولو نوجوانانو ته د نیکې هدایت وکړي چې غلط کار کوي. او هغوی دپاره په دې ویډیو کې ډېر غټ عبرت پروت دی. دا ویډیو لازمي مخکې شیر کوئ او د داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ. دا کس وپېژنئ، که بله ورځ خدای مکه چېرته تاسو له مخې له درشي، نو هسې نه چې تاسو هم دوکه کړي. ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ. مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته هم الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.